بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 23 نمبر درس دی. علامات اسم یعنی د اسم علامات په وایو. کتاب کې لیکلي وي علامات اسم. علامات اسم د اسم علامات یعنی د اسم هغه نښې او هغه نشانی چې مونږ هغه وپېژنو چې دا د څیزونه په دې اسم کې وي چې په کوم کلمه کې دا د څیزونه وي نو هغه به اسم وي، چې په کومه کلمه کې دا څیزونه نه وي نو هغه به اسم نه وي. نو اوس راځئ شروع کوو جي د اسم په شروع کې. اسم په شروع کې به الف لام وي، لکه الرجل د رجلون په شروع کې چې راکم الف او لام راغی نو دا د اسم علامات دي. دا الرجل د الف لام صرف اسم نه مخکې لګي، د اسم سره په شروع کې لګي، فعل او د حرف په شروع کې نه لګي. اوس دار د دار کور ته وایي، د دې دار په شروع کې د الف او لام ولګېده نو ګورئ دا دار اوس اسم دی ځکه په شروع کې الف لام دی. مسجد دی مسجد د په شروع کې الف او لام دی. وګورئ جی نو ګورئ دا الف لام پکې دی ځکه دا اسم دی او د فعل او د حرف په شروع کې الف لام نه وي. د فعل او د حرف په شروع کې الف لام بالکل ناراضي، نه فعل سره الف لام لګي او نه حرف سره الف لام لګي. د الف لام صرف او صرف اسم سره خاص دی، د فعل او د حرف سره د الف لام اس کار نشته لري. دغه شان دویم نمبر د اسم علاماتو کې د اسم په شروع کې به حرف جر وي. دا حروف جاره 17 دي په دې یو شعر کې بند دي. باو تاو کاف لام واو منذ مدخلا رب حاش من عدا في عن على حتى الى. دا 17 حروف دي نو دغه ته حروف جاره وي او دا حروف جاره همیشه د اسم نه مخکې لګي، د فعل او د حرف سره د هغه اسکار نشته. نو د اسم په شروع کې به حرف جر وي، لکه بزیدن په دا زیدن چې دی د په شروع کې با ده نو دا با حرف جر دی. فی المسجد د ګوره د مسجد په شروع کې دا فی ده، دا د اسم شروع کې دا حرف جر لګي. علی الکرسی دا علی حرف جر دی، وګوره د اسم نه مخکې لګېدلی دی. نو دا حروف جاره همیشه د اسم نه مخکې لګي، د فعل او د حرف سره د اس کار نشته او په ټول ژوند کې به نه د فعل نه مخکې حروف جاره ولګي او نه به د حرف نه مخکې ولګي. د حرف سره او د فعل سره د حروف جاره او اس کار نشته. دا حروف جاره همیشه د اسم نه مخکې لګي او حروف جاره 17 دي. دلته کې په شعر کې ولیکم باو تاو کافو لام. دا با یو دی، دا واو پکې اسې راغلی دی، دا تا بله ده، دا کاف بل دی، دا لام بل دی. څلور شو. باو تاو کاف لام واو منذ مز خلا. نو ګوره دا واو بل دی، دا منز بل دی، دا مز بل دی او خلا بل دی. رب حاشا من عدا. نو دا رب بل شو، حاشا بل شو، من بل شو او عدا بل شو. فی عن علا حتی الى. نو وګورئ جی فی او حتی علا عن او دا فی الى حتی علا عن او فی. نو دا وګورئ جی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 او 17. نو دا 17 حروف جاره دي. باو تاو کاف لام واو منذ مدخلا رب حاش من عدا فی عن علا حتی الى. دا همیشه د اسم نه مخکې لګي، د فعل سره او د حرف سره د اس کار نشته دی. ښه جي
د اسم دریم نمبر علامت سره د اسم په اخر کې به تنوین لګي تنوین وی تنوین دو زبر دو زیر دو پیش وی او دا تنوین همیشه د اسم په اخر کې راځي د فعل او د حرف سره د اسکار نشته لکه زیدون وګورئ په دې آخري دال باندې دا تنوین دو پیش تنوین دی کتابون وګورئ د کتاب پر اخره باندې دو پیش تنوین دی قلمون وګورئ دا دو پیش تنوین دی په د فعل او د حرف په اخر کې هیڅ کلم تنوین نه راځي او نه په فعل همیشه تنوین راځي او نه چې په حرف باندې همیشه فعل او حرف سره د تنوین اسکار نشته دا تنوین به همیشه په اسم باندې راځي چې په کومه کلمه باندې تنوین وي پوه شه چې دا اسم دی د کومې کلمې په شروع کې چې حرف جر دی پوه شه چې دا اسم دی د کومې کلمې په شروع کې چې الف لام دی پوه شه چې دا اسم دی ها بیا اسم مسند الیه وي مسند الیه څه ته وایي دا یعنی هغه مبتدا چې وي هغې ته مسند الیه هم وایي نو اسم صرف دا د اسم خاصه ده چې اسم به همیشه مسند الیه وي لکه زیدون قائمون دې کې دا زیدون چې دی نو دا مسند الیه دی او قائمون مسند دی ټیک شو جی نو دا اسم چې دی دا مسند او مسند الیه دواړه کیدی شي او فعل صرف مسند وي او حرف نه مسند وي نه مسند الیه وي نو ګورئ دا مسند الیه چې دی دا صرف او صرف دا اسم کیږي فعل او حرف مسند الیه نه کیږي لکه په زیدون قائمون کې دا زیدون مسند الیه دی قائمون مسند دی نو دا دې کې دا زیدون چې دی دا زیدون پکې مسند الیه دی فعل او حرف مسند الیه نشي کېدی نه فعل صرف مسند وي مسند الیه نشي کېدی او حرف نه مسند وي او نه مسند الیه وي ښه جي پنځم نمبر دی اسم مضاف وي مضاف لکه غلام زیدن غلام دا غلام مضاف دی ٹھیک شو لکه غلام زیدن کې غلام ٹھیک شو او رسول الله رسول مضاف ته الله مضاف الیه دی نو ګوره دا مضاف هم صرف اسم کېدی شي فعل او حرف مضاف نشي کېدی قلم زیدن زید کا قلم نو دا قلم چې دی دا مضاف دی ٹھیک شو جی دغه شان بیت حامدن بیت دا مضاف ته حامدن مضاف الیه دی نو دا اسم چې دی دا همیشه مضاف وي مضاف الیه دا نشي کېدی فعل نه اسم مضاف او مضاف الیه وي او فعل او حرف دا نه دا چې دی مضاف نشي کېدی اسم مضاف وي فعل او حرف مضاف نه وي اسم مصغر وي مصغر اوس څه ته وایي د یو څیز د ورکوټوالي دپاره یا د عظمت دپاره لوی عظمت شان دپاره یا د محبت دپاره په هغه اسم کې څه تبدیلي راوستلی شي نو هغه اسم ته مصغر وایي لکه مثلا ګورئ د قریش چې دی دا د قرشون نه وتی قرشون ډېر لوی مهي ته وایي ډېر غټ مهي وي او هغه چې دی په دې سمندرونو کې اوسیږي او دا ټول میان خوري او د هغې نه قریش جوړ شو قریش د قرشون نه قریش جوړ شو نو د قرشون د اول قاف چې دی دله به پیش ورکې او دویم حرف له به زبر ورکې او په دریم ځای کې به یا ساکن ولګي او اخري حرف به په خپل حالت راولي نو دغې ته مصغر وی او مصغر همیشه لپاره صرف اسم وی اسم وي فعل او حرف مصغر نشي کېدی او دا قبیله قریش ته قریش ځکه وایي چې دا په ټولو قبیلو باندې یعنی سیاسي غلبه وه د دی او دوی ته ځکه قریش وي د ټولو عربو قبیلو سردارانو ده رجیل چې دی رجیل دا رجیل ورکوټی سړی ټیک شوه رجل معنا ده یو سړی رجیل ورکوټی سړی د حقارت دپاره عبد بنده ته وایي عبید بندګوټی ته وایي او ابن بچي ته وایي بنیه چې دی دا بچوډي ته وایي د محبت دپاره خلک ورته وایي بچنګیا نو هغې دپاره بنیه شي ٹھیک شوه نو دغه صرف اسم کېدی شي فعل او حرف مصغر نشي کېدی اسم به منصوب وي منصوب
یعنی د دې اسم به یو علاقې طرف ته یا د یو سیس طرف ته نسبت شوی وي نو هغه نسبت چې شوی هغې ته منصوب وی لکه یو کس دی هغه د بغداد اوسیدونکی دی نو هغه وایي چې یاره زه د بغداد اوسیدونکی یم نو هغه شارټکټ وایي د دې بغداد په آخره کې صرف یا مشدد ولګوي دا یا مشدد د نسبت دپاره لګي بغدادیون د بغداد اوسیدونکی لاهوریون د لاهور اوسیدونکی عربیون عرب اوسیدونکي پاکستانیون دا یا چې کوم ورسره لګي نو دا د نسبت دپاره وي پاکستانیون د پاکستان اوسیدونکي دغه شان بشاوریون د پېښور اوسیدونکي کراچیون د کراچۍ اوسیدونکي بنګالیون د بنګلادیش اوسیدونکي هندیون د هندوستان اوسیدونکي دغه یا د نسبت دپاره چې لګي نو دا صرف اسم سره لګي فعل او حرف سره حرف منصوب نشي کېدی اسم تثنیه وي لکه رجلانی رجل یو سړي ته وایي او د رجل په دې آخري حرف لام باندې زبر ولګوه آنې الف او نون زرنې ورسره ولګوه نو دوه شو رجلانی قلم یو وي د دې قلم آخري میم باندې زبر ولګوه الف او نون زرنې ورسره ولګوه قلمانې دوه قلمان کتاب یو وي په دې با باندې آخري با باندې زبر ولګوه الف او نون زرنې ورسره کتابانې ټیک شوه مسلم مسلمانې کافر کافرانې مشرک مشرکانې نو دا چې دی رجلان دا تثنیه دا صرف اسم کېدی شي فعل او حرف تثنیه نشي کېدی که یو کس ووایي چې یاره په فعل کې چې را ضربه دا واحد دی او ضربه دا پکې تثنیه دی ضربو دا پکې جمع دی نو د الله بنده ګوره دا ضربه چې دی دا صرف په دوا ضربه دا په صیغه واحد مذکر کې ده او دوا ضربه په دې دویمه صیغه کې ده دوا ضربه په دریمه صیغه کې ده صرف دې کې هغه ضمیر چې کوم اسم ضمیر وي هغه پکې زیاتېږي دویمه صیغه کې ضربه د الف دا چې کوم الف دی دا ورسره د اسم ضمیر الف دی ټیک شوه او ضربو کې دا واو اسم ضمیر دا د جمع دی او ضربت کې بیا هغه هیه ضمیر دی او ضربتا کې بیا د تا سره چې کوم الف دی دا د تصنیع دی دغه اسم دی اسم ضمیر دی ټیک شوه او ضربنا کې دا نون دا اسم ضمیر دی ضربته کې انت اسم ضمیر دا ټول ورسره داسې کم لګېدلی دي نو دغه فعل صرف اسم تثنیه کېدی شي فعل او حرف تثنیه نشي کېدی لکه رجلانی کتابانی قلمانی ټیک شوه نو دا تثنیه وي او فعل او حرف تثنیه نشي کېدی اسم جمع وي لکه رجال رجل یو ته وایي رجلان دوه ته وایي رجال ډېرو ته وایي مسلم یو ته وایي مسلمان دوه ته وایي مسلمونه ډېرو ته وایي قلم یو ته وایي قلمان دوه ته وایي اقلام ډېرو ته وایي فعل او حرف جمع نشي کېدی چې کوم د فعل کې د جمع صیغې دي نو هغې کې هغه اسم ضمیر پکې جمع دی او نور فعل امقه یو فعل دی تر 14 صیغو پورې ماغه چلی بیا 10 نمبر دی اسم موصوف وي موصوف ګوره یو موصوف وي یو صفت وي موصوف چاته وایي یو کس دی د هغه زه صفت بیانوم چې یاره دا کس منځګزاره دی دا کس نیک دی دا کس تلاوت کوونکی دی دا کس عالم دی دا کس عابد دی نو ګوره چې دا کم کس زه دا صفتونه بیانوم هغه کس ته موصوف وایي او چې دا کم خبرې د هغه باره کې کوم د هغه خوبیانې بیانوم هغې ته صفت وایي نو اسم صرف موصوف وي موصوف د دې اسم چې دی د ده صفتونه بیانېږي فعل او حرف موصوف نشي کېدی لکه جاء دا فعل دی رجل عالمون دا رجلون پکې موصوف دی موصوف لکه دا سړی دی رجلون او عالم سړی دی عالم سړی جاء رجل عالمون او عالم سړی راغی نو دا عالم د صفت شو ٹھیک شو په دې کې دا رجلون موصوف دی ښه 11 نمبر دی د اسم په آخره کې تای متحرک وي لکه ضاربتون ښه جي دا تای متحرک دی لیکلی دی خو تای متحرک دی ته وایي ګوره جي ضرب تا او دا په فعل کې وي دا تای متحرک دلته ګوره دا ګول تا چې کوم ده که نه دې ته تای مدوره هم ورته وایي تای مدوره
او تای مربوطه هم ورته وایي، تای مربوطه. نو ګوره دا ګول تا چې ده ګول تا همیشه ګوره د اسم په آخره کې لګي، د فعل او د حرف سره د ګول تا اس تعلق نشته. ګول تا همیشه د اسم په آخره کې راځي، د فعل او د حرف په آخره کې ګول تا کلم نه راځي جی. نو دا ګول تا صرف د اسم علامت دی. ګوره یو نظر بیا وګورئ، د اسم یو علامت الف لام دی، په شروع کې به راځي، د اسم په شروع کې به حرف جر راځي، د اسم په آخره کې به تنوین راځي، اسم به مسند الیه وي، اسم به مضاف وي، اسم به مصغر وي، اسم به منصوب وي، اسم تثنیه وي، اسم جمع وي، اسم موصوف وي، اسم د اسم په آخره کې تای مدوره وي یعنی ګول تا وي، چې هغه ګول تا چې د وقف په حالت کې هغه ها ساکن سره بدل شي نو هغې ته تای مدوره وي یا تای مربوطه ورته وي. نو دی ولا تای متحرکه لیکلی دی خو عجیبه غونته خبره ده، تای متحرکه چې حرکت والا تا، نو دا داسې ټیک غونته نه ښکاري او نم د ټیک، ځکه دې ته تای مدوره یا تای مربوطه وایي دا ګول تا ته. نو دا د وقف د وجې بیا ساکنه شي. دا زموږ د نن ورځې درس و، راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقة الکلام.